90 سکند سره زم همیرا او د نن مهم خبرونه د ایران او اسرائیل ترمنځ جنگبندي د پاکستان اسټاک ایکسچینج بلندیانو ته رسولې ده. د سټاک ایکسچینج مینجمنټ لخوا جاری اعلامیه کې ویل شوی دی چې انډیکس کې 15% نه زیاته منافع ریکارډ شوې ده. د وزیر اعظم شهباز شریف د چین سفیر سره ملاقات شوی کوم کې چې په اهم امور باندې خبرې اترې شوې دي. ملاقات کې وزیر اعظم د چین سفیر سره په خبرو اترو کې ویل چې سی پیک منصوبو کامیاب جوړولو لپاره پرعزم یو. د لاهور های کورټ د مې د 9 نیټې په اړه په اتو مقدمو کې د عمران خان د ضمانت درخواستونه رد کړل. فیصلې د اعلان د وروستو تحریک انصاف سره د ټولو وکیلانو احتجاج وکړو. د کویټا په مغربي بایپاس کې د بس او د رکشې جنگیدو د وجې شپږ مسافران په حق رسیدلی او لس ژوبل شوي دي. جنگبندۍ باوجود تهران کې 2 دھماکې واوریدل شوې. د ایران میډیا داوا کړې ده چې اسرائیل د ایران رډار سیستم په نښه کړی دی. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ په وینا ایران او اسرائیل د جنگبندۍ اعلان وکړو. نیتنیاهو هم د جنگبندۍ وړاندیز منلی دی. ټرمپ په خپل وروسته المیه کې ویلي چې یو ډله هم جنگبندۍ خلاف ورزي ونه کړي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.